علما پکې مخکې دي پیش دی پکې خدا دې اوس نه ده تیر پوخانه علما ذکر کوي دا پاکستان هندوستان دا جوړ شوی نو دهلی په کوڅو کې یو سړی راپورته شو عیسایو هغه عیسایو ویره او کار دې اصل یو نسخه دی انجیل دا انجیل ما سره یو نسخه ده دا هر کتاب دی او اوس د هندوستان د پاکستان تقسیم نه مخکې لږ وخت مخکې دا هر کتاب دی قرآن چې دې پر حق دی انجیل دا په حق دی مسلمانان په حق دي او دا عیسایان چې دا په حق دي او په څوکۍ د ما سره د مناظره وکړي ما د میدان ته راوځي تیار دي شي هغه زمانه کې اچاولي ته څنګه مناظره کوي هغه تاسو په قرآن مور کې کېده وای زه به انجیل په مور کې کېدم اور انجیل وسولو قرآن به په حق او په اور قرآن وسولو انجیل به په حق هغه په هغې باندې سره داسې پیسې دوی مو وایي اچولې وه کیمیکلي پکې اچولي وو په هغې باندې لګولي وو هغې اور نه کو هغې یاره زما انجیل به کور کې صحیح سلامت پاتې شي او قرآن به وسوځي زه به په حقه شمه دی به په ناحقه شي فیصله به زه وګټمه بیا په هغه زمانه کې چې امیانو دا خبره واورېده که نه چې داسې ناشنا خبره جوړه شي نو خلک علماو پسې ګرځي راشئ وروڼه علما ولګورئ په هندوستان کې یو ډېر ښکلی عالم په هغه زمانه کې غالبا چې شاه عبدالرحیم صاحب و غالبا د شاه ولی الله محدث دهلوي چې علي کړه د والد محترم هغه وله راغی نو هغه ته یې لکه ته څه کوې پادري اصل نخره جوړه کړې ده هغه انجیل په حقه دی قرآن ناحقه دی او که ویل جوړ ما سره مناظره وکړه شاه عبدالرحیم رحمت الله علیه ورته وفرمایي څنګه مناظره کوې ته به انجیل زه انجیل په اور کې کېږدم او ته به قرآن په اور کې کېږدې کم یو وسوځېدل هغه به په ناحقه وي چې کوم پای یو په حقه وي شاه عبدالرحیم رحمت الله علیه ورته وفرمایي داسې کوم قرآن کم ګناه کړی چې اور کې کېږدم انجیل کم ګناه کړی چې هغه ته اور ته ورځئ قرآن به زه د سینې سره ونیسم انجیل ته د سینې سره ونیسه اور به بل کړو یا د دواړه ورته وردننه شو اور زه قرآن وسوځولم ته به په حقه یې که اور ته انجیل وسوځولی نو جوړ زه به په حقه یم هغه په خبره باندې پوه شو په انجیل باندې خو ما چې کوم داسې کیمیکل لګولي دي هغه اور نه کوي خو چې زه اور ته دانګم دا به ما سوځوي او شاه عبدالرحیم او قرآن د هغې حقانیت دا خو سوال نه پیدا کېږي دا صفا سوتره ده که دې اور ته دانګې د باندې اور اثر نه کوي که دې نه قرآن اور ته ځان سره وړي هغه قرآن په دغه اور په قرآن باندې اثر نه کوي او د هغې نه هغه خبره هغه وایي زه اور ته نه دانګم شاه عبدالرحیم صاحب ورته وایي دانګې به زه هم دانګم او ته به هم دانګې هغه وایي نه ما ته پته ده اور به ما سوځوي او تا ته څه نه وایي